مقدمه د طحاوی شریف نو اول جز دا وقال ابو جعفر احمد بن محمد د امام طحاوی رحمت الله علیه غرض او مقصد بیان د باعث علی تألیف الطحاوی ما دا طحاوی شریف معنی الاثر ولی ما باندې باعث سو د امام طحاوی زمانہ کې مستشرقین ډیرو مستشرق کو تاسو پیژنئ کنه جی مستشرق وی یهودی الاصل عیسوی الاصل مسیحی الاصل اصلا یهودی ده اصلا نصرانی ده و د اسلام جوره مطالعه کړي خلکو ته ځان په ښکاره باندې ښیي مسلمان او پټ دی سره یهودي نصرانی ده او د اسلام جوره مطالعه هم کړې ده او د داسې شکوک او شبهات راوچتوي او مسلمانانو ته بیانوي چې د هغوی په زړونو کې دې سره څه پیدا شي شک او تردد پیدا شي او هغه یقین ختم شي او مسلمانان په خپل دین او ایمان او عقیده بدګمانه کړي دې ته مستشرقین وایي زمون شیخ محترم به ورته د نوې رڼا خاوندان وایي دا یورپ نه چې ډېر متاثره دي یهودیت و نصرانیت و غیر مذهبونه چې ډېر دویم د ده په زمانه کې د امام طحاوی ملحدین هم ډېر الحاد مې درته ویلې کجروي ته وایي او درېیمه دهریان دویم نوم یې دهري ده چې خدای نه مني وما یهلکنا الا الدهر دیارشي نسبت زمانې ته کوي درېیم د امام طحاوی په زمانه کې منکرین احادیث هم ډېر څلورم د ده په زمانه کې غیر مقلدین هم پیدا شوي لا مذهب دوی به په مختلفو طریقو سره مختلف اعتراضات په فقه مذهب حنفي راوچتول او دا به مسلمانانو مخکې کول او مسلمانان به بدګمانه کول ملاحده او خپل اعتراضات کول دهریه مستشرقین او خپل اعتراضات کول غیر مقلدین او خپل اعتراضات کول لا مذهب و بے مذهب و بخبل د امام طحاوی رحمت الله علیه په زمانه کې علم دوست علم پروره خلک چې یا د شاګردان یا همزولی یا کلاس پهلو یا عام علماء یا غي په زړه کې یو داعیه پیدا شو یو جذبه پیدا شو هر سړی مصنف نشي کېدی هر سړی صاحب اللسان صاحب القلم نشي کېدی ویلکه زمون زمانه کې د امام طحاوی غوندې سړی شته ابو جعفر غوندې راځي چې دنه په شریک یو مطالبه وکړو چې د تقابل په میدان کې بالمقابل داسې یو کتاب ولیکلی شي چې هغه تقابلي مقابله وکړي هم د مستشرق جوابات پکې وي هم د ملحد او دهري جوابات پکې وي هم د غیر مقلد جواب پکې وي او چې څومره فرقه دواله او باطله دي په ډېر محققانه او مدققانه انداز باندې کتاب لیکلی او د ټولو خلکو جوابات پکې پراته وي نو دا به ډېر ښه وشي خو بالخصوص چې په څلورو فرقو باندې هم جوابات وکړي هم ردونه وکړي او ورسره اثبات د مذهب حنفي وکړي دفاع د احادیثو نه وکړي اوله ډله مقصود بذات مستشرق دویمه ملحد او دهري درېیمه منکر حدیث څلورم غیر مقلد وی دا کار د امام ابو جعفر نه غیر بل څوک نشي کولی نو امام ابو جعفر صاحب وایي سألنی بعض اصحابنا زما ځینې دوستان زما محبوبین زما کلاسپیلو شاګردان او یا علم دوست خلکو ما نه دا درخواست او مطالبه وکړه چې یو کتاب ولیکه چې هغه مشتمل په دغه مسایلو باندې او د دغه څلورو ډلو په هغې کې په مضبوط رد هم شوی د مذهب حنفي اثبات هم شوی د احادیثو دفاع هم پکې شوی دویم جز د مقدمې ان اضع له کتابا چې زه ولیکم دوی ته کتاب اوس وګوره دې سره به د ده غرض و مقصد دی
چې دا لفظ د اثر راځي معانی او اثار. آیا د اثر سنت خبر حدیث منځ کې فرق شته او که ټول یو شی؟ مخکې موږ بخاري شریف کې وویل کنه بعض علما وایي چې نه الفاظ مترادفه معنا یو، اقوال الرسول افعال الرسول تقریرات او احوال اثر هم ورته وایي سنت هم وایي حدیث هم وایي خبر هم وایي. خپل ته موږ فرق او بعض علما فرقونه کوي د حدیث او د خبر مې هم درته وویل، د حدیث او د سنت مې هم درته وویل، د خبر او سنت هم. بعض علما وایي فرق شته، احادیث مرفوعه متصل سند هغه ته حدیث او خبر او سنت وایي، د صحابي قول ته اثر وایي. بعض وایي چې د آقا مدني او د صحابه او اقوالو ته اخبار او څوي سنن او د تبع تابعی قبل ته د تابعی قول ته څوي اثر. او بعض وایي چې د تابعی او تبع تابعی قول ته اثر وایي. یعنی فرق د اثر او د خبر او د حدیث او د سنت په منځ دوه قولو یو فرق نشته، الفاظ مترادفه معنا واحده ده. دویم چې فرق پکې شته او هغه فرقونه مخکې د بخاري شریف په څه حصه کې موږ تاسو لږ لږ بیان کړي. پوره شوی دا اورېدلی. اللهم صل على سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد وعلى آل سيدنا ونبي